سبا په ټول سوات کې د اټا ډیلر چې کوم دی احتجاجاً شټر ډاون تجارتي داري ببندي ټیک ټاک د قیامت علامات دي د حکومت خو نه مالا بجلی په پیسو راکوي نه مالا ګیس راکوي نه مالا اوبه راکوي نه مالا وړه راکوي نه مالا غوړي راکوي نه مالا چینی راکوي او زه تاته دا خبره په جذباتو کې نه کوم زه په سنجیدګۍ سره کوم چې قاطر روان دی د وړو خلک خو تباه او برباد شو غریب خلک څه کوي چې میډل کلاس خلک ورسره هم لاړ بکاري شو مسله ډېره پیچیده هم ده او پیچیده نه ده هم اولنې خو زما دا موقف دی چې دې غنمو د وړو نه دا حکومت لاسو باسي ټیک ټاک حالت پي خو چې تر څو پورې د سټیټ او د سټیټ د اهلکارانو په دې کې دخل مداخلتي دا پریشانی به ورځ تر ورځې بړاویږي کمیږي بنو نن تازه ترین صورتحال دا دی چې د یو نیم کال راسې زما اټا ډیلر یا پوډګین ډیلر اسوسییشن ممبرانو چې کوم دی هغه په مختلفو طریقو باندې د پنجاب نه به وړه راوړو او په سوات کې په ملکن ډیویژن کې به خرڅول ابتدا کې 10,000 روپۍ د یو ګاډي باغسته هغه شی ورو بړاو شو نن تازه ترین صورتحال دا ده چې 1.5 لک روپۍ 2 لک روپۍ د په ټرک باندې رشوت غواړي تاسو یقین وکړئ چې د وړو داسې تفتیش کیږي چې د پاکستان په تاریخ کې به د چرسو د پوډر د پرم د ناکې نه کمی ناکې چې دی په یو ناکه نه چې ته د پینډې نه ساګاډه راوځي او د ټکه پورې شپږ و ناکې دي او بیا داسې پکې هم پیښیږي چې د دې باوجود او باندې پرچی هم کیږي تاجران د ډیر وخت نه ماته پریادونه کول چې د وړو دا معامله زمونږ ګمبیره د ټیک ته چې مونږ خو پکې د منافع دپاره کار کوو خپل بزنس خپل سرکل هم ساتو زمونږ نه مخکې هم ګاک تقاضا کوي زمونږ انویسټمنټ پیسې د هغو سره بند دي چې کله سرکل بند شي نو موږ ته پیسې نه میلیږي بیا زموږ اعتماد هم خرابېږي نو د دغه منافع سره زموږ دا مفادات دي چې موږ خپل سرکل چلو خو دا شی نور د حد نه ووت د حد نه په دې ووت چې پرون ما ګوجرواله کې په ټلیفون تپوس کړی یقین وکړه 20 کیلو اټه په 2500 روپۍ کولې عام خرڅېږي او زما قام ته نن په 3400 روپۍ د 20 کیلو اټه نه میلیږي د پاکستان په تاریخ کې او زما په عمر کې ما ټول عمر چې کتلی دي تاسو ته هم دا بخوبي پته چې په 200 روپۍ به وړو نو په 600 روپۍ به د چینو دړۍ وه نن په 600 روپۍ د چینو دړۍ ده د وړو دړۍ په 900 ولګېده دا خو ټیک ټاک د قیامت علامات دي دا حکومت خو نه مالا بجلی په پیسو راکوي نه مالا ګیس راکوي نه مالا اوبه راکوي نه مالا وړه راکوي نه مالا غوړي راکوي نه مالا چینی راکوي او غریب خلک خو دې خولې له راغلی ما مخکې هم ستاسو په دې پروګرام کې دا خپله خبره کړې وه چې نن دې وخت خلک راغلی چې خلک خپل بچي خرڅوي تاسو وګورئ په دې جوماتونو کې ماشومان چې بهر راوځي په ماشومانو په خېټو باندې د بجلی بیل د ګیس بیل ښودی د وړو دپاره سوال کوي خلک خو تباه او برباد شو غریب خلک څه کوي چې میډل کلاس خلک ورسره هم لاړ بکاري شو غرض زما د خبرې دا دی چې تیر وخت کې کم حکومت پری اټا په رمضان کې ورکړ رمضان کم پیکج چې کوم و د هغې خو خلکو ته ډېر لوی نقصان پېښ شو دا اوس چې په کم نرخ وړه موږ هلو د هغې خو نعم البدل زموږ دا پیسې ځي کوم چې هسې موږ راکړي اوس دونه قیمت بړاو شو چې هغه پکې سر خوري او بیا زموږ سرکاري کوټه څه شوه په 1295 په 1300 چې به وړه خرڅېدو زما غرض د خبرې دا دی چې په دې باندې ما خپل تحفظاتو اظهار کړلی په سوشل میډیا په الکترانیک په پرنټ میډیا باندې زه نن ستاسو د دې اجلاس په وساطت سره زه د خپل ډیپټي کمشنر نه انتهایي په ادب سره پرزور مطالبه کوم چې که ته په سوات کې د وړو قات لیدل نه غواړې نو پورې ته ور شپه شپه ته چې کوم دی د سیکرټري پورټ سره او ډایرکټر پورټ سره رابطه وکړه زموږ کم ګناه دی زه خو په دې په خپل ګناه په خپله پوه نه یم چې یو پاکستان دی پخوا خو به یو په پنجاب کې مسلم لیگ دی په کې پی کې پی ټی آی دی چا به وي هلته کې پی ټی آی دلته مسلم لیگ دی اوس دا خبرې نشته اوس خو یو ګورنمنټ دی د پی ډي ایم نو په کار خو دا ده چې دو زموږ وزیر اعلی زموږ سیکرټري خوراک زموږ ډایرکټر خوراک د پنجاب سره رابطه وکړي چې ګناه زموږ سره زما په اوبو خو د ملکن بجلی ګرځي او توربیله ډیم ته روان دی چلیږي خو ما ته به وړه نه راکوي دا خو د الله نظام دی په بعضې ځایونو کې کوله پیدا کړله په چا کې زمرود کان پیدا کړلی په چا کې غنم پیدا کړلی په چا کې وریجې پیدا کړلی څوک یې غریب پیدا کړلی څوک یې مالدار پیدا کړلی څوک یې خیراتي پیدا کړلی څوک یې مخیر د هغې نظام دا خو نه دی چې پنجاب کې به وشی او په کې پی کې به نه دلته خو
تاسو ته پته ده په ملکنډ ډیویژن کې خصوصا نه څه داسې زرعي زمین شته چې خلک زراعت وکړي، نه دلته تاسو په خپل اندازه ده چې موږ تمام اشیاء خوراک چې کوم دی، که مۍ دي که مهی دي که د الماش دي که د المونګ دي که د المسور دي، دا امپورټډ موږ استعمالوو. تازه ترین صورتحال دا ده چې اوس ماښام فوډ ګرین ډیلر اسوسییشن سره ما رابطه وکړه عهدیدارانو سره، او هغو متفقه فیصله کړله چې سبا په ټول سوات کې د اټه ډیلر چې کوم دی احتیاجاً شټر ډاون تجارتي داري به بندي. زه د ملکنډ ډیویژن د ټریډرز فیډریشن د صدر په حیثیت د دوی د احتجاج برپور سپورټ کوم، مرسته کوم، او زه خپل ټول اټا ډیلر برادرۍ چې په سوات کې کم دي د دې فیصلې ستاینه کوم، او هغه ټول ته درخواست کوم چې دا شټر ډاون سبا وکړي، چې د دې مشکل نه قام هم خبر شي چې تاسو بدنامۍ نه وځئ، او د دې مشکل نه سټیټ هم خبر شي چې هغه دې پر خپلې ذمه دارۍ پورته کړي. بدقسمتي دا ده چې یو کال زموږ په سلیکټډ اپ امپورټډ کې ووت، الله یې دوی ته نیغه لار وښیي، خدای دوی ته هدایت وکړي. یاره زه سلیکټډ امپورټډ کې څه چل وکړم؟ یار زه خو تباه برباد شوم، زه سلیکټډ وخورم امپورټډ واغوندم، زه ورسره څه وکړم؟ ما ته خو بچي جاړي. او زه تا ته دا خبره په جذباتو کې نه کوم، زه په سنجیدګۍ سره کوم چې قاتل روان دی د وړو، او دوی دا نااهله ګورنمنټ هغه زه دا خبره کوم چې که زما خبرې د یو سیاسي جماعت خلاف ځي او که په حق کې د ما سره سروکار نشته، زه په دې پلیټ فارم کې د ټریډرز نماینده یم، زه د قوم خبره کوم، زه د عوامو د مشکلاتو خبره کوم، او زما خبرو ته دې څوک په سیاسي نقطه نظر سره هم نه ګوري. زه ټیک ټاک خبرې کوم، ما همیشه د قوم خبرې کړي که د چا په حق کې ځي که په مخالفت کې ځي، او د نااهلیت د دې نه بل غټ ثبوت نشي کېدی چې ته د خوراک اشیا چې کوم. ګوره خوراک اشیا دا بنیادي ضرورت دی، څنګه چې اوبه ضرورت دی داسې اوړه ضرورت دی، داسې غوړي او چینی ضرورت دی چې ته اشیاء خوراک خپل رعایت خپل قام ته نشي فراهم کولی، ته د اقتدار په کرسو باندې کېناستو هم تاسو ته حق حاصل نه دی. چې دا مشکلات تېرو ورځو کې زمونږ په روژه کې تقریبا 15 ګاډي د ملاکنډ ډیویژن چینی په بکر کې ولاړه وه. زمونږ دکاندارانو چې کومې منډې ووالې، زه د ډپټي کمشنر سوات انتهایي مشکور یم چې هغه پکې خپل رول او کردار ادا کړی دی، خو د هغې باوجود 3 لکه روپۍ ګاډی ته اخیستی دی. آیا دا د کوم ځای انصاف دی چې د ګاډي کم اماونټ رغېږي کم سے کم د هغې په نیمه باندې په رشوت کې به ځي؟ نن ته د وړو ګاډی په سوچ ستا په خیال مثال په طور چې 600 تروړي او په 3000 روپۍ تروړه شي 18 لک روپۍ جوړېږي که نه، او ته په هغې باندې ته 2.5-3 لک روپۍ رشوت چې دکاندار ورکوي خو د قوم نه به یې دي که نه. ګوره دکاندار خو دا فارموله ده چې دی به نرخ کم چې بل دی اماونټ، بیا د ګاډي کرایه، بیا د لوډ ان لوډ، نه خو په دې چې دا د دهقان سره ظلم ده، تاجر سره ظلم نه دی. زه نه پوهېږم چې دا پخوا به خرګوش کې دا زموږ د محکمه خوراک، زموږ د صوبایي حکومت، زموږ د مرکزي حکومت دا په کم خوب وده دي چې د قام سره دونه فکر نشته. نن ته اندازه لګوه هغه 10 روپو والا روټۍ هغه نن په 10 روپۍ لګېدله، یعنې چې اوس سړی عام روټین کې یو روټۍ خوري دا به 4 ډوډۍ وخوري، ایله به پرې ګزاره وشي. یو غریب خلک زه ټیک ته زما ستا خو به لږه ډېره ګزاره کوي، موږ تاجران یو خپلې پردۍ نه ګورو خو خورو، خو چې کم خلک 800 روپۍ دیاړي دي، کم خلک 20,000 روپۍ د میاشتې په تنخوا نوکر دی، هغه څنګه د خپل بچي وساتي؟ یاره دا خو په رب یقین وکړه چې د جړا مقام دی، د کور کرایه ورکړي، د بجلۍ بیل ورکړي، د ګیس بیل ورکړي، په وړو تعلیم ورکړي، د ډاکټر پیسې ورکړي، او که غوړي والي که چیني والي. نن ته اندازه لګوه چې کم د غوړو ټیم 2 کاله مخکې په 2400 روپیو، نن 10,000 نه د هغې ریټ سیوا دی. د ګوړې بورې د پاکستان په تاریخ کې په 11,000 روپۍ باندې ولیدلې، 11,000 روپۍ د ګوړې بورې ده. ته د چینو د نرخ ته وګوره، دغه ټول نه غټه مسله بنیادي چې کوم ده ضروریات زندګۍ کې اولنی شی د اټې دی. دا څنګه یاره پخوا ایوب خان په دور کې مشرانو دا خبره کوله؟ چېرې یو جلوس راووت چینی چور وي، ایوب خان په خپله د اقتدار نه طرف ته شو چې زه نه کوم، زه چینی چور په ما الزام لګېدل دی، او د دوی خلاف روزانه چغې ویستلی کېږي، اخبار، سوشل میډیا، الکترونیک میډیا، پرنټ میډیا، او د دوی غوږونه نه کریږي. سبانه کم احتجاج چې دی دا یو وارننګ دی د حکومت له چې دوی توجه ورکړي د وړو په بحران باندې قابو راوړي، که نه یقین وکړه چې په وړو پسې به خلک ړانده کاڼه شي. دا وړه زه چې دا کم صورتحال ینم د دې 5,000 روپۍ د تروړې نرخ ګڼه، او که د چینو دا بحران داسې روان و، زما تجربه علم د یو تاجر په حیثیت دا وایي چې په 8,000 روپۍ د چینو تروړه په ذهن کې واچوه.
مونږ خو دا نه وایو، مونږ یو سټیټ کې اول مونږ مسلمانان یو، بیا د الله دا نظام د تقسیم دی، څوک په غره کې خوشحاله کړلی، څوک په ښار کې خوشحاله کړلی، څوک دا خو په یو ځای څو نشي آبادې دی. خو دا د وخت نه د پنجاب زموږ سره دا نفرت شته، او د وخت نه نن چې کم سړی د پنجاب پلورمیل کم پلورمیل پای کې هغه سړی وړه خرڅوي چې هغه په لار جوړي، او چې کم سړی په لار جوړ نه او دا ډوډۍ لاک روپو د هغه سلسله ذریعه نه هغه وړه نشي راویستی. زه یقین وکړه د منګورې تاجران زه خو بخوبي خبر یم دا د خراج تحسین مستحق دي، دوی چې کومه منډه واله دي مشکل وخت کې په دې باندې قابو غوښتو دپاره یقین وکړه چې زه د جرأت ته د عظمت ته سلام کوم، او یقین وکړه هغه هم حوصلې وبللې ستړي شو. یاره یو ورځ نه ده، دوه نه دي، درې نه دي، یو ګاډی نه دی، داسې و چې ته سلیپر هم نه ونیوی شي، داسې ما تاسو وایي چې ته چرس پوډر دا کومې ناکۍ چې په دې وړو پسې لګېدل دي، وړه خو ګوره ضرورت دی د زندګۍ د تېرېدو دپاره. ماشومان تا ته جاړي، ته په 15,000 روپۍ نه چې په 10,000 روپۍ به هم ته وړالې، خو دا کم ځای نه بالې. غریب سړی به دا پیسې سرمایهدار مخیر حضرات خو دا پیدا کولی شي، خو غریب سړي دپاره خو ډېر زندګي ډېره تنګه شوې ده. یقین وکړه چې د رحم مستحق دي دا خلک. الله پاک ته په موږ خپل رحم کرم وکړي. د دې حکمرانانو نه خو زموږ نور څه توقع نشته چې تا ته سړی وړه نشي درکولی، تا ته سړی وړي نشي درکولی، تا ته چینی نشي درکولی، تا ته په 35-40 روپۍ یونټ بجلي نشي درکولی، تا ته په زرګو روپو بلونو جمع کېدو باوجود تا د ګیس نشي درکولی، د دو په اوبو په ټوټو کې هم اوبو په ځای باندې چست راځي، ته ټول نظام ستا د مخې نه دی، او کومې اوبه چې دي هغه مضر صحت دي. ته راشه په بازار کې په دې بارانونو کې داسې ښکاري ما ته لکه دا چې د سیند په غاړه دا دوکانونه جوړ شوي، نه د نکاسي آب انتظام شته. دلته څه دي؟ امن نشته، انصاف نشته. دلته خو د زور معامله ده، چا ډېر وسایل استعمالول، پیسې ورکولې، په عدالت کې به هم وړي، که چا ډېر د طاقت زور په تاڼه کې به هم وړي، د پړ نه وړه، د وړ نه پړ، د ظالم نه مظلوم، د مظلوم نه ظلم. دا خو د دې ملک جوړ شوی نظام دی. بالکل زه خپل خلک، زه خپل تاجران خو داسې بېروزګاره نه شم لیدی چې هغه وخت په چولی د خلکو باندې به دوکانونو کرایه نه راځي، خلکو ته کډې ناستې دي، خلکو سره مزدوران دي، خلکو سره ګودامونه دي، په لکو روپۍ خلک د غټو غټو سټورونو د ویر هاوس کرایه نه ورکوي. دا به ما ته جاړي، زه به تماشه کوم، زه به راپاسم، زه به قدم پورته کوم که نه، او انشاءالله تعالی چې زه به داسې اواز پورته کوم چې اسلام آباد څه کوي، BBC او وایس اپ امریکا نه به ته ووایي چې دا نمونه احتجاج هړتال شو. د دې انتظامي ذمه داري څه ده؟ دا عمل امن نشي راکولی، دا عمل انصاف نشي راکولی، ما ته حقوق نشي فراهم کولی، زما محرومۍ نشي ختمولی، زما مایوسي. د دې سټیټ غرض او مقصد څه سټیټ د څه دپاره چې د هر پنجاب خپله زه به پنجاب به ما ته وړه بندوي، زه به ورته بجلي بندوم. دا سټیټ ته څه دپاره دی؟ پنجاب به ما ته وړه بندوي، زه به ورته اوبه بندوم. زما غټه بدقسمتي نوره څه کیدی شي خورشید خان چې زما د زمرد دکان ما ته په هغې باندې حساب حاصل نه دی. دلته معدنیات دي، دلته یو پریشاني خو نه ده که نه، دلته په سوونه پریشانیان دي. دې پاکستان کې دې ته جمهوري ملک ویل، دې ته اسلامي ویل، کم دی؟ دلته اسلامي جمهوریت پاکستان دی، دلته کې اسلام شته؟ د انګریز نظام چلیږي، دلته کې جمهوریت شته، دلته کې پاکواله د پاکستان وی، دلته پاکواله شته؟ د دغه هر شی ګنده دی، تاڼه ګنده، تحصیل ګنده، کچرې ګنده، پټوار ګنده، هر څه ګنده دي. دلته څه دي؟